بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبق نمبر 17 کې به موږ المحکم و مختلف الحدیث. محکم حدیث شتل شي، مختلف الحدیث شتل شي په مقصد ثانی کې دی ولا بیان ده. مخته حضرت مصنف سوي چې تقسیم خبر المقبول الى معمول به و غیر معمول به. د کوم حدیث نه چې مونږ یو خبر مقبول کنه چې قبل اول شي عمل پکېږي، نه دا په دوا قسمه ده. یو د معمول به چې عمل پکېږي، قابل عمل وي او ځنه ځکه عمل په واجب وي، و غیر معمول به او کله شي غیر معمول وي. ينقسم الخبر المقبول الى قسمين. خبر مقبول په دوا قسمه ده، معمول به و غیر معمول به. وينبثق عن ذلك نوعان. دین نور دوا قسمونه رچوديږي روزي دینه، نور دوا قسمونه دینه پیدا کیږي دینه روزي. من انواع علوم الحديث د علم د حدیثونو نه. علم حدیث چې کوم نور قسمونه څه دي، نوع علم حدیث نه. په علوم د حدیث کې دوا قسمونه نور جوړیږي، هغه تل شي وهما المحکم و مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ. هم محکم چې شتل شي، مختلف الحديث شتل شي لغون و لغون لغوي اعتبار سره، و اصطلاحا د لمانه خای لغتا و اصطلاحا. تعریف المحکم لغتا په لغت کې د دې معنی ده هو اسم مفعول. محکم د اسم مفعول صيغه ده. من احکم يحکم احکام بمعنى اتقن يتقن اتقان، یو شی مضبوطول او خپخول. اصطلاحي معنی ده هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. دا مقبول حدیث وي چې د خپل هم مثل د معارضینه بچ شوی وي، یعنی د چا سره مقابله نه رغله شدیدی برابر وي، ځکه چې دوا برابر سره راشي بیا یو بل ضعیف وي. لکه دوه شین هم وزن دي، هم طاقت دي، هم حجم دي، چې سره و جنگیږي بیا خانه شو کنه، بیا خو برابر خبره خاتمه ممیله. واكثر الحديث من هذا النوع. اکثر حدیثونه د شته محکم دي. واما الاحاديث المتعارضه المختلفه. احاديثونه اشتراکي متعارض وي. واما الاحاديث المتعارضه احاديثونه اشتراکي تعارض رغلي، لکه وخه هم طاقت هم وزن هم مثل سره کی تعارض راغلی، طرف نه یو خبره د بل طرف نه بل ده. چې د شته حدیثونه کوي کنه خدا کم مقدار کی په هي قليله جدا بالنسبه لمجموع الاحاديث. مجموعه حدیث ته شی وګوري ټول ذخیره ته نه شي حدیثونه پکې کمی بیا نه مليږي. تعریف مختلف الحديث. اوس مختلف الحديث شتل شي لغتا هو اسم فاعل، د اسم فاعل سره اختلف يختلف مختلف. من الاختلاف د اختلاف نه وروتل ده. ضد الاتفاق اختلاف ته اتفاق ضد دخله کې چې دو سره کې اتفاق ته معنا ټول یو خبره ده. دو اختلاف ته معنا یو خبره نه ده، یو یا خبره کې بل د بل خبره کې. د شته مختلف الحديث کیاوي دي کې مراد دي نشد. والمراد بمختلف الحديث الاحاديث التي تصلنا حديثنا مراد دي نشمون تر ورسي ويخالف بعضها بعضا في المعنى. چې یو حدیث دی بل نه په معنی کې بدال وي، یو کې وا خبره بلکې بلې اي تضادان في المعنى، په معنی کې متضاد وي سره. اصطلاحا معنی شده هو الحديث المقبول المعارض بمثله. اي حدیث تل شي چې هم مثل سره معارض وي مخالف وي، خو بیا هم مع امکان الجمع بينهما، چې لږ سوچ فکر پکې وکړل شي دواړه سره جمع کول شي، نه اختلاف او ختمولا شي. دوه کسانو جګړه د سره ټیک ته پیوځي سره کینی نه کینی، پیوځي سره خبرې کې نه یو بل نه جدا کیږي، لری لری اوس همدو جمع کوله آسان دي. په سالا واکو ته جوړه واکو جوړیږي، خو ځنه د سره جوړه نه کیږي، سار د خمان وي نه شه د ځنه به نه جمع کیږي به ځون ته خبره.
أي هو الحديث الصحيح هذا صحيح حديث الحسن حسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة يبل حديث راشد يغب شان په مرتبه او قوت کی ويناقضه في المعنى ظاهرا بظاهره کی معنی يغب بدل ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب درنا ذهن ولا خلق او د علم ولا خلق اغه ته دا ممکن وي چې اي يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول چې په خي طریقې سره د دوړ مدلولونه سره جمع کی د دوړ ول خبره سره میچ کی برابرۍ کی مثال چې راکه کنه چې حدیثي قسمږي چلز دکو مثال المختلف دي مختلف حدیث مثال ګورئ یو حدیث شریف کې راغلی چې لا عدوا یا لا عدوا خلقی خلا عدوا ولا طیرتا د یو کس نه بیماری بل ته نه متعدی کیږي نه لګیږي انده شیته ولا طیر د یو شي نه شګون او نه حست خستل او سپیریتو بخستل د شریعت کې نشته د دې اصل نشته او داسې وهمي خبري دنیا کې حقیقت نه لري نه وجود لري نه بنیاد لري اوس دا حدیث تاسو وګورئ دي کې دي کنه چې دا شی نشته دا چا نقل کړل دی رواه مسلم شریف کې راغله ده یو بل حدیث ته حدیث سره مخالفت کوي با حدیث دا دي چې فر من المجزوم فرارك من الاسد یا فر من المجزوم فرارك من الاسد چې دا مجزوم سړی نه د سیلر یو څه شاته جزام بیماری لګیدلی چې غوخه وغیرہ چمړه تینه تلیږي یا بل د سی بیماری ټي بي وغیرہ چې شي یا بل د سخا بیماری وي یا وایرس بیماری ته لګیدلی دینه د سیلر یو څه لکه سړی د زمری او سپینه یریږي کنه د لیونه سړی څومره لري اوس چې ومنه خري د سیدی سړی نه لري اوس الته تیل شي بیماری نه لګي به توالي ونه دومره تخت لري نو څوګره د دوړه حدیثونه سره شدي اوس ته وضاحت کی الذين رواهما البخاري د بخاری نقل کړي فهذان حديثان صحيحان د دوړه حدیثه بالکل صحیح دي ظاهرهما التعارض دوړه کی تعارض دی وای چې دا خبرې نشه بلې چې ناشتا لري تنه اوس وللأن الاول ينفي العدوى اول حدیث د عدوى نفي کوي چې بیماریان نه متعدی کیږي والثاني يثبتها دویم حدیث خو ثابتای وقد جمع العلماء بينهما علماء حضراتو دغه دوړ حدیثونو مانس کې جمع کړی دا ووفقوا بين معناها على وجوه متعدده او د دوه معنی کې په ډیرو طریقو سره توفیق کړی دا موافقت پیدا کړي چې دی ولا معنا بداخلي دی ولا بدا واخلي هیڅ تعارض نشته اذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله دلته غمانا ذکر کوم چې ابن حجر سیب شکر د غوره غنلی دا ومفاده ما يلي لك شنګلان د ګوره ولا کیفیت الجمع بينهما د دوړو جمع کول طریقه ده وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال دسيدي للشيء إن العدوى منفية تلك دا خبر من بالكل منوش عدوى نشتا وغير ثابتة ندويلي بدليل قول عليه السلام پیغمبر الاسلام فرمایي لا يعدي شيء شيئا یو شی بل شی نشي متعدد کیدول نشي لګول بل شته نشي لګول په خپل نه لګيږي وقوله او به پیغمبر سم یو خبره چته کړي وکنه کله پیغمبر سم دا خبرو کې شری بیماری نه لګيږي بلتا یو سړی ونه تاسو کو چې رسول الله مون خو چې خان ستو کنه په خانو کې کله کله یو وخته بیماری ولګيږي یا په کې خارخ پیل شي بیا ټول خانو ته خارخ لګيږي یا تنه بیمار شي پیغمبر سم چلو دا خبره د سره کزو منم مثلا شری دی اوخ نه بیماری ولګي دل د نور ته خدار توخه د بل وخت چې تنه ولګي دا والا کې چې کوم دي ته خو چې تنه وخ نه راغله انو دي ته خداوندی لګیدلی وکنه د الله طرفه نو سیدا نور ته دینه لګیدلی د وال دی منی ویلي ورتاړی په دی ما ورتاړی وقول پیغمبر سره خبره خچاته کړي لمن عارض چې چا پیغمبر سره خبره کې جواب وکړي چې بان البعير الاجر يكون بين الابل الصحيحه يا رسول الله کله کله خرخي اونټي چې د صحیح خانو کې دنه شي کنه په خاله ته سره ګډ وډو سیږي فتجرب ټول تنه خرخي شي پیغمبر سمج چلو کدا خبر توخلی فمن اعد الاول دولت بچا بیماری ولا ګولا يعني ان الله تعالى ابتدأ ذلك المرض بالثاني
چې لکه څنګه اول ته الله لګولې داسې دویم ته دریم ته څلورم ته دی الله لګي سارنا کما ابتدأه فی الاول لکه څنګه اول کې سارنا لګولې و ابتدا نه لګولې و خبه به دا چلو ته خبرې مې ومنلې بیماریان نه لګيږي سو پرې الله و نه لګي کنه بذاته و بنفسه بیماری کې دا صلاحیت نشي چې په خپل لاړ شي خو به د پیغمبر سره یې ویلي دي چې دې شي نه ځان ساته پلان کې شي نه ځان ساته لري وسه د دې لپاره یې دي چې صد الذرایع د تو کې صد الذرایع معنی دا ده چې یو هغه کار ما کوا کنه چې هغه دی واجنه سبب بل کار کې اخطا شي شاړي سره لې ما کو چې سره غوڅ نشي د سې چوغ نه یې سره دوه ځکه غوڅ شو سدي چاړه رخصتي او ذاته خبره شړې خره خصه ځکه هته یې رخلمه نصد الذرایع دي تیل شل کديزي کې تما کې نزکه دا کې نستای به د سبب بل چی شي تویر ولي ديزي کې ما تو خړې غدغه تو خړېدل نه به نور کور خراب کی نه انور کور خرابواله بچ کول نه خالتي ديزي ما تو خړېګا دا چې شو صد الذریعه بندول دی چور دروازه کوم زوی نه څه خاطر یا زوی به بندي اسرای به بندي سبونه نور څه پیښ نشي دي تل شي صد الذرائع پیغمبر سمون د سیګړی کنهشتي او بیمار ته ویل نه دي کیږي سبب بیمار شو په خپل وی الله تعالی طرفه ورتاړي په بیمار باندې دی لا سره خراب شوم نه دا خو ته عقیده به خراب شو کیدی کی دي زوع پرالو ایله الله يتفق للشخص د سینې شي ته پکې یو سړی ته بیماری ولګیږي دی خالد ذلک المجزوم دا اوسې کی مجزوم سړی سره دې صدا کله کله یو سړی بل سره غاټ شي حصول ذلک الشیء له من ذلک المرض نا مرض دي تا ور ولګيږي دو به صدا دی واجر ته ولګي به تقدیر الله تعالی ابتداء نه خاص الله تقدیر کی والنه لیکلی نه دا تقدیر بنی دا خبره به شي کی وروته پي سره د دې سره زور غشن تقدیر کی خو لیکلی سره دې سره ټچ کېدو پواجی نه د خو حاسده د لیکلی و تقدیر کی یو رخ لیکل شه دا بل رخ ور کوي لا بالعدوى المنفي غي عدوى دی وجنه نه ده فيظن دو بیا دا ګمون شروع کی سن ذالک کانا صدا بیماری خورته زکولګي د بسبب مخالطه له سزا سره وسیدل سره تخریدل ما فيعتقد دا بیا کیدا شروع کی صحت العدوى سره د بیماری خوششه بالکل متدیکی کی د صحیح خبره نو صحیح خبره چې ته د غلطه خبره ته غلطی ته صحیح نه وای فیقو فی الاسم ګناه کی و غرزدو سړی فامر ځکه پیغمبر سم حکم ورکړو بتجنب المجزوم چې مجزوم سړی نه دي ځان وستی کنه په خپل پیغمبر سم مجزوم سره ناسورټي خړلی و دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد نه دغه کې دي کې غرزدل نه بچ کولې د پاره ویلي دي چې ځان ساته الذي يسبب الوقوع في الاسم چې په ګناه کې د غرزولې سبب بیا جوړیږي حدیث پر خبره تبین کما مخکې دا مسله خای سیری کوي سړی د دوه حدیثونه وکتلو سره کې متعارض دي سره کې متضاد متناقض دي سره کې جوړ نه خوري نه د وچ شکی څه طریقه و جنگي وتا جاته خبره چې تلنجه جګړه روشي مو به حل ګورو کنه حل نه بیر خواخ نه تیری سلنجي وي دا خاص یم زندګۍ مثال سره مونږ په هویر کول غواړو چې دوه حدیثونه سره کې جوړ نه خوري مو د لپاره خټول شین جوړ شي دي اوس خو مخکې علماء د لپاره د شیطه مسائل پیدا شي وو چې د دوه حدیثونه د مسنګ سره جمع کو ائمه حدیث ائمه فقه دوه لپاره د مسائل پیدا شي کوم علماء مذهب مسائل جوړ کړي دي هغه چې علیه بدس امام بني او فقيه بني عالم حدیث بني ضروری ده ايتتبع المراحل الاتيه د لاندې کومې درجه در کړي صداغه مرحله بداله لټي تحقیق وکړي اله بدا سړای پاشي تعرض نه بباشي اي اذا امكن الجمع بينهما کچیر د دوړو جمع کول ممکن وي وته وا معنا ویر کی بل تبل وی ور کی ماغه خاصه جوات سره د لاګي تعین الجمع به خو متعین اس دوړو سره جامع کی وجب العمل بهما په دوړو عمل واجب ده لکه دې ځکه مو جامع واکړل کنه یو ذکر غلی بیماری نه متادیکیږي سید د خپل ځای سید چې په خپل نه متادیکیږي و ذکر غلی بیمار سړی نه ځان ستمنه شده چې دینه ځان زکه ست بیماری خاصی به الله طرف لا یو سبب تاکیدا ده کې چیرې د ماته دی واجب ولګي د خپل معنا شو خپل معنا شدواړو کې هیڅ تعرض نش نمبر 2 اذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه
که په ایسه طریقې سره حدیثو کې جمعواله نه کیږي په یوې طریقې نه کیدلو فإن علم احدهما ناسخا کدا پاتې ولګي د شری د یو ناسخ ته دا مخ کې ورسته راغلو که یو پاته دا ولګي چې دا ناسخ ته قدمناه مبدا شکو مخ کې به ګویا دا ناسخ ته دا بوته مخ کې وګرځو کنه وعملنا به ودی بنی به عمل شروع کو بسنده مو سره شولو حکم منسوخ شوه د ختم شوه د پرید او بنیاسی عمل نکي وترکنا المنسوخه منسوخ متروک شي وإن لم يعلم ذلك دی پاتان لګیدل څه ناسخ پکې کوم د منسوخ کوم د وب شکای نرجحنا احدهما على الاخر بوجه من وجوه الترجيح نه ترجیح ول خپل طریقې دي خپل واجب دي خپل اسباب دي په ماغو طریقو سره به یو خلی په د بل باندې به غوړه وګرځي معتبر او بزرگ به وګرځي دینه به درجه کې د بل به درجه کې تینا کام کې خدا واجب ورکی لټای زون نه التي اغه واجب تبلغ 50 تعداد تر 500 پر راسي وجها او اکثر دینه ذات ثم عملنا بالراجح مراجح بن اعمالکم مرجوح فرید خودی زی همسانه سے تواجی نه ذکر کړي ها به نورو کتابونو کې قتل شي حکه به د سی شوی لم ترجح حدم على الاخر کده سی طریقه په خشوله سور کی واجب مو ول ټولې سیر دی ول متن تو ګره د بل ول متن تو ګره دی سند تو ګره د بل سند تو ګره دی ول روات کیفیت تو ګره دی ول کیفیت تو ګره دی روات څنګه دی روات څنګه دی کومي زماني ول دی کومي ول نه دی دوی کی سادتونه او څه طریقې وي دو اساتذه څنګه دی وغیرہ د ټولي واجب مل ټول یو دی بل نصارا غوړه ګرځیدونه خدا شي ته کام رسید سی اکثر نه خو کله کله وی او هو نادر د سی کام پیخیږي کبھی کبھی ہوتا ہے نو توقفنا عن العمل بهما د سی دوړو حدیثونه بس به مونږ عمل نکو لکه یو سړی د بل سړي سره لنجا د ډېری طریقې متوجه غولې سره فیصله نه کیږي مو خپل پور کوي بس حتی یظهر لنا مرجح سپریمتا واجب مرجح ثابت شي ظاهره شي نوي خاده د سی حدیثو اهمیت څنګه ده د څه اهمیت لري او دا چا کار د چیرې د شیخ حدیثونه سره کی جمع کی او دا متارس حدیثو کی تعارض ختم کی دي چې اهمیت د دې اهمیت او من یکمل له او چوک د دې د لپاره کامل سړي دي چې هغه دا کار وکي چوک د دې صلاحیت لري او من یصلح له ومن يليق به هذا العمل وهذا الاجتهاد چا سره د شی تکول لایق دي چې څوګي وکي چې هذا العلم من اهم علوم الحديث په حدیث علمونه کې دا علم ډیره هم د مختلف الحديث وغيرها ولا اذ يضطر الى معرفه جميع العلماء د دې پیژندل ته علما محتاج وي وانما يكمل له تاغه سړی کمال لري ويمهر فيه او په دې کې مهارت لري کسان الائمه امامان د زمانه الجامعون بين الحديث والفقه چې حدیث او د فقه دواړو جامع دواړه پکې ورکی دواړو باندې پیږي والأصوليون اغه اصولي علماء اصول فقه اصول حديث اصول قواعد فقه وغيرها نه خبر وي الغواصون شغه د علم په سمندر کې غوپا کې ډوپا کې وهي على المعاني الدقيقه بری کې مانو پسې غوپا کې وهي وړ شیان رو بسل شي غوپی لمبوي والی شي کسان د صلاحیت لري او د دوه له خصوص تر وی کنه لکه کوم سړی سوستري غوپه لمبوي وال شي شو لاندې خپل ور کې مردريږي اب نور چې شغوټه رو بسي نه دغه علم نه ډاک وي چې دوه له ذهانت ډیر وي دوی برداشت لرل شي د علم سمندر کې کانوزي پکې ورکیږي نه لیدل وهؤلاء هم الذين دا کسانی لا يشكل عليهم منه چې هغه باندې د شیطان حدیثونه مشکل نه جوړيږي الا نادر چې ته یونی مت مشکل وګرځي کنيونه پتی کیږي نه همغه چې وتعارض الادله قد شغل العلماء چې د دلایل کې کوم تعارض راشي کنه دی علماء ډېر مشغول کړي حل کول باندې چې دا څنګه سره حل کو وفيه ظهرت موهبتهم فهمد شیانو کې دی غول قدرت ظاهر شو دي شکر څومره قابل دي څومره پوه دي څومره ذهین او فتین دي دی غول قدرت صلاحي قدرت کوم خدای سیر کړي قدرت فطریه خدای سیر کړي هغه پکې جوتیږي
ودقت فهمهم دی غول د ذهن بریکواله مونږ ته جوتیږي چې دومره باریک ذهن لري دومره لري ګوري لکه باریک شي چې دوربین باریک شاید کنه لري لري ګوري د شي ته د دوه سترګې دماغ ډیر لري لري کتل شي وحسن اختیارهم او دی غول خ اختیار خ شاعر چن کوي کما زلت فيه اقدامو لکه څنګه په داسې سمندر کې او په داسې چې خړې کې د ډیرو خلکو قدمونه پکې ششي دي خوښي دي پکې بیا خخشي دي روتل نشیدنه من خاز چې شوګ نه وتل دي غماره دیغه ولا ګرداب تا اکونځي کې صوبه ګیر شپیر څه تويږي سمندر کې یا نهر کې څنګه شورو شي دا ډارې کې نه غري نه سي ګرداب کې خار سړې نشینو ته ډایرکټ تو وی زون سره غونه کڅوړي غوندي خدا علماء دي مضبوط دي دوته غوپا کېرسي هر سړی په سمندر ته نه وزیر ډیم تورګي خپل بغارک شوی چې دا غشونو کې دا سړی لو سوال شي شو کې علمی قدرت ورکی من بعض المتطفلین هغه ځنه علماء چې توفیلیونه علماء دي اساسي بنیادی رئیسی نه دي بلکې د بل توفیلی جوړ شي توفیلی دي تل شي لکه موږ په سار کې شي دي د توفیلی شایل شي چې په خپل اصل نه سړی صداقت روان دی دعوت تبل سره په سیمالګر شو لزانه طرفه چې زاد سره څنګه ته دعوت نه دي توفیلی شي ان بولای شکی یوشي تسی ان بولای انده شي سړی ان بولای شد دی کار ته نه درغختل شو خپل پکې نه وځي نه شته کسان چې د شي کې نشي پاس کېدلې على موائد العلماء کسان چې د علماء په دسترخوان باندې کینی رکینی په دی باندې عالم څوک نه جوړيږي چې د شته کسان دغه اختلاف د حدیثو نشي ختمول خې چې متلک مشهور حدیثونه واخې یا متصنفات واخې چې د شته کتابونه وي چې دا حدیثونه موږ په تلاش کو اشهر المصنفات فيه اختلاف الحديث دا کتاب ده للامام الشافعي رحمه الله هو اول من تكلم وصنف فيه ټول نه اول امام شافعي په دې باندې کلام مشهد کړی دی او خبرې په کړی دي نمبر 2 تعویل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري نمبر 3 مشكل الآثار للطحاوي بجعفر أحمد بن سلام رحمه الله